زموږ استاد خبره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مبارک سیرت کې وا تر جبل نور یا غار حرا پورې او به د وحی راتل زګ تیر درس کې دا خبره و چې کعبه زړه و یا به تور مثال زنانه و د هغه خدمت کولو په دې منځ کې د اینې صور د پردو واخصو او هغه سره دیوالونه تخریب شول او یا په مکه کې بارونه زیاتو شول چې د هغه بارونو د وجه نه د دیوالونه ړنګ شول درونه دوه کې عربو جرګه وکړه جرګه په دې طریقه باندې وکړه چې دا به جوړو خو لیکن حرام مال به بکینی د زنا مال به بکینی وغیرہ به د چندې کمیدلو په دې کوټه کې دا حتیم بار رسل به د عربو په حجر اسود باندې خپل بحث او محمد رسول الله باندې فیصله د زید بن عمرو ابن نوفل سره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې ناسته او ویز موږ رسول الله په تبیت کې یوازواله انتخابیدل غار حرا کې دغه وسیدل او به د جبرئیل ملاقات او د رسول الله ابتدایي وحی شروع کېدل دې زبر دا ویل شي و نن به دا خبره بیانېږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شکل د خلکو نه جدا شوی واجباله خو غاڼو ځکه دا قانون دی چې د انسان په ځړ کې رڼا د توحید او د الله د بندګۍ شروع شي هغه به د خلکو سره د ناس دومره خوخه نه غني هغه به یوازې ځکه الله رب العزت یې دی او د عبادت او د سره تعلق زموږ د نبی په تبعیت کې الله دا خبره واچوله او ته درس کې دا حکمت هم بیان کړی شو د غلوه وجه دا و چې رسول الله د ټول امت رهبر تربیت کوونکې جوړیږي نو اول د تربیت الله کوي دغه نور سبب د قوم تربیت په د باندې وش د اویس القرنی قول موږ نقل کړو چې سړی ورته خواله راغی ورته ویل چې زما خواله ولې را لوي زړه مې قید شو ستا خواله را لمه ایزاد د سره بلکې مجلس به کوم د سوچ به میګړ برابر شي هغه ورته جواب کوي ویل چې والله قسم په الله ما په اچا باندې د شي ګمان نو چې هغه الله سره قیدیږي مگر اولنې کسته چې تو سیوازه د رب العالمین سره قیدیږي په مخلوق باندې انس او محبت حاصلای دا سره کوم ناشنا سړی دا انسان چې څومره ځان لې پاغي وخت کې دا خوشاليږي ځکه د الله بندگی کوي او د الله اطاعت کوي او الله له انقياد نبی کریم علیه الصلاه والسلام جبل نور غار حرا کې اوسېدو کله به 15 ورځې تیرې کړو کله به 10 ورځې او کله 15 حتی حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي علیه الصلاه والسلام وې د حرا په غر کې جبل نور کې ما یو مش مسافری وکړه معنا التفات شم گاونډي خدیجه کبرا ورته خوراک سره تنظیم برابرو الته ورتله د سیرت باندې کتابونو دم لیکلي چې رسول الله د خپل کور ماخره د غر له نقل برابر عبادت کو د خپل کور لراتلو یو وخت د اوقاتو کې جبرئیل علیه السلام ورته د انسان په شکل باندې راغی د الله نبی ویل چې د شپې د سړی ما خپل راغی دا بسو کې ذکر رسول الله بر فقراء سره مسکینانو سره کومکونه کول خدمتونه کول نو خلک به کله کله خپل راتلل جبرئیل علیه السلام چې کله ورته راغی د انسان په شکل کې په خپل شکل کې اول رانغی د ایلوی وجدادا د محمد رسول الله ابتدا د واحده کچیر د خپل شکل کې راشي اجنه جړې پړق بیل نشي مړ نشي ونه یریږي نو خاله شراغه ورته وی چې اقرا لوستل کوا ومال لوستل نه راشي به ورته ویل چې لوستل کوا زه په لوستو نه پوهیږم دریم ځله ورته وی چې لوستل کوا چې شی ول ولا ایسا غفنزه ایتونه نازل شو چې اقرا ول ولا بنوم در رب باندې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی زید سینې له زور کړم او په دې کیفیت باندې زور کړم حتی بلغ من الجهد چې زمانه خلويسته ید جبريل نه خلو وته دلیل به دې باندې چې جبريل عليه السلام زموږ استاد محمد رسول الله د سینې پورې دومره ټینګ ونیو چې دا غنه خلو وته بزور د جبريل له خلو وجه زموږ رسول الله به څومره زور ورکړي تیر درس کې به دا حکمتونه بیان شو چې رسول الله ولې د جبريل زور کی څوک دا علم دا غور منتقل شي توجه مراد ده وغيرها نو اقرا د آیتونه نازل شو 15 آیتونه په دې کې لوی فدی اهل المدارک لري د دې کې اشاره ده دیلا دنیا کې مسلمانان دي که غیر مسلمان د ټولو په نسبت باندې د کمال خبره ده چې انسان تعلیم ولري لیک لوس او کم سړی چې وګوري چې زره ترقې په طرف باندې ور روان شمه رب العالمین لور نږدې شمه د الله وقار او د قدر زما په دې ځړ کې ځېونی شي هغه په دې باندې چې اول لیک لوس وکي او به د قران او سنت مطالعه وکي او د صحابه او د سیرت نو به د الله عظمت د په دې ځړ کې را دنه نشي د اتفاقی فیصله ده د ټولو عقلمند په نسبت باندې دویم دې دا خبره د آیات کې اشاره ده لا چې لوستل بکې خو لیکن پنوم درب دی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په تبعیت په خوانه د بت پرستی کفر او شرک د بد معلومېدو ته درس کې دا ویل شو چې زید ابن عمرو ابن نوفل سره په مجلس کې کیناستو یو چا د غیر الله په نامه باندې چې الله کړه او خو له راو رسول الله صف وسش او ابو حرام ورته ویلو وی عزت تعالی قسم در کوم به اسم الله والعزى رسول الله ډیر سخت انتهي غصه شو چې الله تو عزا دا شی نه مې یاد او بلکې کمال یادې نوم د الله یاد کا هغه وی زه په نوم د الله باندې تعالی قسم در کوم وسل وسولونه کوا زه به وسره جواب کوم نو په دې وخت کې به اسم ربک معنا دا چې کله ته شروع کوي ګوره د رب په نوم باندې شروع کوي د بل چانو به نه راخلی
چې د پلاني په نامه باندې او د پلاني په ارواح باندې او د پلاني په دربار باندې، بلکې اره مسله چې د هغه د رب العالمین په نوم. اخوند درویزه رحمه الله یو خبره لیکلي تذکرۃ الابرار کې 252 نمبر صفحه، وکله چې یو انسان یو سروې راوالي یو دربار د دربارونو لويسي انته ک د رب العالمین په نوم باندې ذبح ولینی کی ودا شی مردار دی، سړی مرتد دی او کزه په طلاق را زګه د شرک معاملې د نه وروته سروې دی وړه په خپل پیسو دی خسر د الله په نوم دی حلال کی. لیکن دی دربار لوړل اخوند درویزه سے فرمایي وې دي کې دا شایبه او دا بویرغه چې رب العالمین سره دی په دقه شریک لکه حدیث ابو داود کې راځي چې د رسول الله نه ملګرو پوښتنه وکړه موږ دا وکړل کو کنه وېدل د خو چا نه ده کړی بوت موت وغیرہ وینا به وسه ذبح کوي نو دې سړي باندې وخزه طلاق ده دا شی مردار دی او په خپل سره مرتد شو. به اسم ربک زمون دا تربیت رب العالمین وکي چې اره مسله تاسو کوونه د الله په نوم باندې. خلق الانسان من علق وی ویل چې انسان خود د ټینګي ویني نه پیدا دی. علق معنا د جمع ده دې کې اشاره و دی چې د دې انسان په معمولی او د وړو کې دماغ کې رب العالمین ډیر شي نه راجمع کی او دا حقیقت دی. انسان دې دا وړو کې دماغ دی او کمزورې بدن دی، لیکن رب العالمین په کې ډیر علوم راجمع کړي دي، قران راجمع کړي دي، سنت د نبی راجمع کړي دي، سیرت رسول الله راجمع دي، د دنیا د ژوند طریقې به راجمع دي. د زموږ د الله د قدرتونو یو قدرت دی به ویلې په نوم د اغرب چې هغه خاوند د اکرام او د اجلال او د عزت ته الاکرم. څه مطلب دا کوم کتاب چې تعالی رب العالمین نازل کړي دی یا رسول الله دا د عزتمن رب العالمین کتاب دی. د دې سره چې سینه یو ځکه الله تعالی عزت درکې او دا تجربه ده. کوم سړي چې قران راخصه له ځان سره یو ځای کړي د څنګه الله غي عزت من کړي ځکه دا په خپل د عزت کتاب دی. ابن کثیر په البدایه او النهایه کې دا خبره ذکر کړي د صحابهونو ایب ویلي چې كنا نعبد الحجر والشجره وې موږ د انسانانو چې د کانو او بوټو بندګیم کوله الله په موږ کې کتاب نازل کې او دغه یو رسول راولېګو کتاب ور سره نازل کې کله چې موږ د دې کتاب رهبری او ومنه له دام خپل کې رب العالمین وې موږ له اوچت هدایت وکي یوازې موږ توجه رب العالمین په طرف باندې ووخته. سیدنا عمر بن الخطاب هغه دا خبره کړې ده وې رب العالمین موږ له دین د اسلام قران او سنت باندې اکرام او عزت را کړې ده وې کچرته د الله نه سوا موږ بل شي کې د خپل عزت او کامیابی ولټول هغه وخت کې بل موږ ذلیل او رسوا کی. الاکرم خوند اکرام دی او به پیدا قلم پیدا کړی دی خودري ورته کړی په قلم باندې ډیر علوم الله د قران نه د قلم په وجه باندې رسېلي دي. علوم القرآن کې لیکلي تقریبا اویزر علوم دی په قرآن کې. خدا صرف دغه د علم خبره ده عالم ابن قطان اصلي مسله دا رسول الله فرمایي دا د کتاب دی چې اهل علم ته مړیږي نه په ډیرو ویلو باندې زړیږي نه او کدا ټول دریابونه چرترنګ شي او دا ټول ونی قلمونه شي او د دې قران حکمتونه لیکا دا به ارس ختم شي لیکن دا قران به مقشن پات زمونږ الله قلم پیدا کړي او اول پیدا کړي دغه مخکې به ډیر شي پیدا شي ورته وی چې لیکلو کوي څه بس خبره شروع شو دا ویل کدا دا حدیث مشکات کې تفصیل ټول راغلي دي دا ډیر عزتمن شی دی. لیکن نبی کریم علیه السلام فرمایي د قیامت په علاماتو کې کثرت الاقلام قلمونه بزیج قلم په خپل عزتمن شی دی لیکن د قیامت د علاماتو نم دا یو معنا دا چې بازار لاړ شي ناشنا قلمونه به وګوري لکه دا اوس موجوده ته د قلمونو دکان نه ورشه دغه عجيبه قلمونه به کې وګوري چې حیران بشي. یا کثرت الاقلام دا معنا چې هر انسان به کتاب لیکي یو سړي به علم لري یا به لري نه بس کتاب لیکي هیڅ اخر په خپل کتاب به ګمړی په طرف باندې لړ شي. د دې وجه نه تصنیف او تعریف او بیا خاص کر په علم القرآن او حدیث کې هغه انسان به دوی کې چې پوره معلومات ولري. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله هغه په دې باندې مستقله مسله ذکر کړې ده چې بعض علوم د استاد نزد کېږي او بعض مطالعه باندې د شي نشي کېږي چې تا خپل مطالعه روانه کړي او به ایست شرح شروع کې په دې شرح کې خپل د شي ګړنګونو لزان ورو ورځي چې ایست اخر خاتمه د انسان به ګډ وډی شي. د قلم باندې لیکل شوی دی او په دې کې ناشنا علوم راجمع شوی دی. ابن کثیر رحمه الله هغه باندې ځان لیکل کړي چې د ابتدا د دنیا نه تر قیامت پورې او به د قیامت د داخله دوه مسله او به د جنت مسله او دغه انعامات مسله دا ټول بری قلم او د قران کې لیکل شوی ذکر دی. نو کله چې دی آیتونو پر خبره ورسوله جبرئیل علیه السلام محمد رسول الله پر خودو چې پر خودو نور دار خطش د دې غار نه څلور غزه دغه طول
یا 2 غزه او کوم 2 غزه دغه پلانواله عرض نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله راکته شونو په دی وخت کې د دې غار په طرف بیرته نظر ورواچو چې ګوري جبرئیل علیه السلام په خپل شکل اصلي کې دی چې شپږ سو وزر لري مشرق او مغرب دا ټول د یو وزر لاندې کړي دي د مشرق په طرف چې ګوري د جبرئیل ورته مخې لړځي د مغرب په طرف چې ګوري او د شمال په طرف چې ګوري او د جنوب په طرف چې ګوري د رسول الله په ځړ کې یې رااله انسان دی اگر که په ټول انسانيت کې او په دې ټولو انبيو کې اوچت قیمتي انسان دی خو لیکن انسان عاجزي یو ناشنا کیفیت پر راغی کیفیت کې به دوه طریقې راغلي یو طریقه حلیلم دا فرمایي چې د زړه باندې ارشپراله یو خوځیدل ور باندې رااله دویمه طریقه دا معنی چې د دواړو ولو په مابین کې دا وکړه چې وره پیدا راشي دا لکه څوک دی دا په کم شکل باندې دی ځکه مخکې د مخلوق لیدل نه دلته به زړه کې دوه خبرې وګرځي د رسول الله عليه الصلاه والسلام یو دا چې راکته کېږي ځان سره د خبره وکړه چې لکه دماغ می ګډوډ نشي لیونه نشمه دویم دا معنی چې په ما باندې د شعر مسله را خلاص نشي شاعر معنی جوړ نشي سبب دا قریش به اسما پوری ملنډي کوي نو زب ځان وس وجنم زب ځان مړکوم تر څو پوری د دې خلکو د استهزاء ولا نشم دا خبره به زړه کې رااله کوم سره چې لیونی دا خو دماغ به دغه نه ګډوډي شاعر چې د قران کې رب العالمین فرمایي د شعراء مبارک وي دوی وینا کوي او عمل به نه کوي یقولون وینا کوي به عمل نه کوي کله به چې لکه مدینه له درځم صد گنبد ما ډیر یادېږي او دا جنت البقیع می ډیر یادېږي او دا مسجد نبوي می ډیر یادېږي خو لیکن د دې سړي په خوا کې د دقه محمد رسول الله د سنت برابر ته منځ وکا ذکر وکا تلاوت وکا خبر وکا زړه ټک بیلېږي د يهودو خبره به ومني لیکن دا نشي منلې د نصارو خبره به ومني چې په اسلام باندې برید او تجاوز کړي که څوک ورته وي تیر به کې به غوږ باندې خو لیکن به رسول الله خبره نه مني دا دروغجن دي حتی تر دې وېکه د انسان د سینې د وینو زونه ډکه شي دا ډیره کده په نسبت سره دی چې دا شاعر جوړ شي کله چې د ایتونه نازل شو حسن ابن ثابت عبد الله بن رواحه دا محمد رسول الله شاعران و ابو رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله دا خو موږ بدیم الله بیان کړه الله رب العزت د نیکانو شاعرانو توصیف وکي الا الذين مگر هغه خلک چې ایمان راوړي او به انتقام د اسلام واقصو دا الله وکړي یو روایت کې دا چې ابن قیم رحمه الله په غاص الاحفان کې نقل کړی دی ودا شعر چشتي شيري په دشمن باندې د اثر کوي لکه څنګه چې هغه په مرمۍ باندې مشتري کیږي ابو جهل بد رسول الله د بينو بدی بیان ولا عبد الله ابن رواحه او حسن ابن ثابت به انتقام غصو قریش به شکل بمبارول رسول الله ورته ویل زه په خپل قریشی ما ته چې په قریش باندې رات کې ما سره بس کوي وی ویل یا رسول الله دسی به ورن را بار کم لکه یو وخته چې سړی د وړونو را بار کوي خو رسول الله به شکل فرده شعر ویلي هم سمنه شو ویلي وما علمناه الشعر ترسو پورې خلق دا وهم پیدا نه کی نعوذ بالله من ذلک چې محمد صلی الله علیه وسلم شاعر دی یو ورځ به دا شعر ویلي ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي ویسه دې ګډوډ کې ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزودي بالاخبار ابو بکر سے ورته د شری ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي يتزودي او خو شیرونه صحابه ویلي دي حسن بن ثابت بویلي كالشمس في كبد السماء وزوها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا كلب ذاويل شو وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروفه من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاج رسول الله توصيف بكو ابو لهب مرشير ویلو والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناسه فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سوچ پیدا شو
چې اسنه په ما باندې د شیر ملکره جاری نشي او یا می دماغ ګډوډ نشي ځان وژنم ځان مړ کوم د غره بوخه چې میسه ځان لوغ ورزوم لیکن جبريل ولیدو بر هوا کې ولاړ دی د خپې اوګدي دی په دې کیفیت باندې لکه سړی چې کرسي کې ناشي وی ویل یا محمد انك رسول الله اے نبی ته الله رسول و انا جبريل نبی کریم علیه السلام چې کله جبريل ولدو نو ایسه دماغ دې خبر لور وخت هغه خبره به لاړه په دې مزمز کې لګنا وختش خدیجه الکبرى څخه غلامان راولګل چې تاسو لار شي جبل نور الله او د رسول الله په مکه کې وکور دی وګورئ چې ما خاون چرته لاړو په کوم خوا ودا خلک چې دلته رانو رسول الله کور لراغه ورته وی ویلې ولې دنا وخت کې بس دې ورته وی ویلې چې زملونی پټ مې کې پټه د رسول الله په ځړ باندې یو اخلي رانه وتا شکل پټ کې شړې مړې وغیرہ ور باندې واچولا همدا आवाज کوي چې زملونی دلته به ذهن لدا سوال لري چې رسول الله نو خلت روانه ده دغه مناسب ده چې غسل وکي ولم بده پټيږي ولې قانون دا دی چې انسان باندې کله یې رااله هغه که سخته ګرمي ولې نه نو دا به یو ځکه ځان پټړي برسم به ځان باندې راځي چې یو ځکه قید شمه وی چې کله دی زنانه ور باندې دا شړې وغیرہ ور واچولا حتی ذهبا تر دې پورې چې رسول الله نه یې رااله شیره ته لاړه او چې شلو خدیجه له ویلې ته خبره نه وینا وېد شي ناشنا کیفیت راغی بر لاړم یو سړی راغی او زه غي کې ونی ولم حتی بلغ مني الجهد خلاص منه وستاد دې ماته ویلې چې اقرا او دا پنځه ایتونه مال ویلې به چې راکته شم د شکل لمه چې کاته شپږ سو وزر لري دا ټول مشرق او مغرب هم څه باندې کړو او والله لقد خشيت زماد رب العالمین باندې قسم چې زه ویریدم علی نفسي په خپل ځان دې په خبره وکړه نو رسول الله ودرېدو دا په خپل ځمانه ولي ویریدو محدثین دلته به د حدیث سره پنځه معناګانې کوي توجه یو معنا دا چې رسول الله معلومه کړه چې دا خو نبوت دی خو د خپل بیبي خدیجه له وسدا خبره دماغو کې ورشوي چې ګوره زه د الله د خوانه رسول مقرریږم په ما باندې به ایمان راوړي انکار ونه کی د سینه که زه تعالی ما چې زه د الله د خوانه نبی مقرریږم او ته شیطان وسوسې درواچو نو بیا به تلوي تاوان سره مخامخ شي والله قسم بالله لقد خشيت على نفسي زه خپل ځمانه ویری د معنا دا که تاسو ما انکار وکړو ګوره سم به برباد کی د حکمت په طریقه باندې خدیجه الکبرى له دعوت ورکړي پوره مسله بیان کړه مداهنت مونږ کې په دې طریقه باندې ځان ورور سوچي جنجالم جوړ نشو عبد الله بن عباس فرمایي وې د انسان په دې ځړ کې د سینې کې د دې ځړ سره ابلیس ګونډه ماتې کړې دي اذا ذکر الله چې کله یو سړی رب العالمین رایت کې نو دار ورسته شي او چې کله یو سړی د الله د ذکر نه غافل شي نو ایسته خورتم وړاندې کې د ځړ له یو ټک ورکی وسوسه ورشي او د وسوسونو د بچ کېدو علاج مخکې ویل شي لا اله الا الله ویل د سوره حدید ابتدایي آیتونه ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه اعوذ بالله ویل او چپ طرف د درې کرت لاړې تو کول دا دعوت خدیجه لور کې یا والله لقد خشيت على نفسي دا معنی ايه وېزه په خپل ځم باندې ویریدم چې په ما باندې د شیر ملکه جاری نشي یزلې ونی نشم د شي ناشنا مخلوق ما مال رااله سبب دا قریش ما پوری به ملند کې خان دی با یا زه ویریدم په دې باندې سبا که چرته جبريل زما خو راځي او به ما غي کې نشي دومره زور مال راکې زما خو بزړه پړق بیر شي ځکه رسول الله نه دومره غاړه خسته او دومره زور ورکړو چې خلته وېسا یا په دې باندې چې ریګم چې د ټول امت رهبر به جوړېږم دا خو ډیره ګرانه خبره ده چې د امت تربیت دی وکم دا مشر ډیر ګران شی دی د دې وجنه لا تحزن په نامه باندې کتاب دیږي کې لیکلي دی یو بلار دی او بچی له وصیت کوي ويا بني لا تكن راسا فان الراس مجمع الاوجاع ایز ما بچیا ویسا ځان سر مو جوړوا ځکه دا سر د ټولو غمونو د ټولو دردونو جنړه ده نبی کریم علیه السلام سره دا سوچ پیدا شو چې د ټول قوم سره خبر شمه دا ډیره ګرانه خبره ده د دې تربیت پسند کوم د الله نبی څخه ویل چې تاسو د امارت او رسواس مسله مکوئ که چا مشری درکړه به والي الله دې کومک کوي دین کې وسبا مشر شه مو به بر دي خلکو تربیت زما په دې غاړه باندې شي دا ډیره ګرانه تمامېږي او مخ یو درس کې ویل شي چې انسان په دین کې کله مشر جوړیږي په عمل صالحه د ګنا نه په ځان ساتلو د غفلت نه په ځان ساتلو
په صبر باندې یقین باندې د الله د انعاماتو شکریا دا خبره ورته وکړه خدیجه چې کله د محمد رسول الله خبره واورېدې ډیره وکړه زنانه ده کله باندې زنانه د انسان هغه ډیره کمالي زنانه انسان له پوره تسلی ورکوي خاص کر په باب د دعوت او کله انسان له بعضي زنانه ته جوړي شي چې هغه درد سر جوړ شي ټول دعوت ته ګډوډ شي خدیجه ورته سوي ویلې شي رب العالمین ته نشر مې زکا ته چې سله رحمي قائمه حدیث بخاری کې راځي خپل ولی کوي او دا قانون دی چې کله انسان نیک اعمال کوي د دې انسان سره زموږ رب العالمین کومک کوي د رب العالمین کومک ګوره پاشخاص باندې نه تړل شي چې پلانې سه به پلانې د الله کومک بده سره یو د سره بنې نه خدیجه دې اشاره وکړه تاکي اعمال دي او قانون دا دی چې د رب العالمین ملګرتوب هغه د عمل پورې تړل شوی کما کیو عمل او د الله رضای الله ور باندې خوکیږي الله بس ما سره کومک کوي خو کداغه عمل زمانه چرته فوش زمانه شخصیت سره د الله کومک به نه به سره بل چا سره وکی چې رحمی کوي ته چې رحمه بارک حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وېدا به د پولیس ورات باندې ولاړی کوم انسان چې قائم کړي هغه به تیریږي او چې چا قائم کړي نه لاندې جهنم له بغورځيږي صحابه ویل یا رسول الله سله رحمی دا معنی چې سړی زمون خواله راځي موږ داغه خواله ورزودا سله رحمی دا ودا خو بدله ده سله رحمی دی له ویل شي چې سړی ستا خواله نه راځي او ته د رب العالمین د رضا لپاره ورشي امام بخاری رحمت الله علیه امام ابو داود امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل دی ټول باب خودلې دی چې باب ثابت دی په بیان د دې کې سړی وګړي چې زمون پرېزه کې رب العالمین پر اخیره ولې دار سله رحمی قائم دي په ذکر باندې د ډوړې نه په مخ ورسره لاسونه منځلو باندې دا سنت طریقه نه بلکې ادب دی ځکه یو راوی بکیره کثیر ابن سلیم اهل علم قربان کلام کړي لیکن که انسان په جنابت کې د لاس ګندې نه به منځل ضروری دي تقوا باندې د سر مازنه اوسه به خوب نه کول باندې احسان باندې صدقه کول باندې سوري واقع باندې جهاد باندې وعده کول باندې تقریبا 2-3 اسباب علماء ذکر کړي و د رزق د فراخي وې ته خو سره رحمی قائمه او کوم انسان چې هغه باندې بوجي دا سره بوجو چتای او د کوم سړي چې کار نه تور د کار پیدا کوي معدوم لا یا یو صفت په اوچا کې موجود نه ته د کارو کې چې هغه ځان کې پیدا کی د ملما اکرام کوي او کوم سړي باندې چې په حق کې مصیبتونه راغلي دا غل تعاون کوي د تسلی ورته ورکړه کله چې دا تسلی رسول الله له ورسېدا خدیجه الکبرى ډیره وکړه زنانه وا هغه لاړه د ترزوی خواله ورقه ابن نوفل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د وحی په ابتدا کې سم واحدین نیکان خلق و یو باقی کې ورقه ابن نوفل عبید الله ابن جحش قص ابن ساعده ابو ذر رضی الله عنه او زید ابن عمرو ابن نوفل دا کسان و دا نیکان خلقو د الله توحید خو کو لیکن دعوت ډیر زور نه ورکو ځکه چې مخالفت هم نه کو یو دعوت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام او زید ابن عمرو ابن نوفل ناسو یو چا د غیر الله په نامه باندې څخه وکړه وړه رسول الله ته وچت شو دا زید سیب ته وچت شو زید سیب ویل تعجب دا ګډ رب العالمین پیدا کړي تربیت رب العالمین کړي دي او چې د غیر الله په نامه باندې حلال وي خودمره مخالفت چا څنګه نه کوي چې دوی دي دعوت له دومره زور نه ورکو وی دې ورقه ابن نوفل خواله ورله ورته ویل خبر نه وینا وېزما په خاون باندې خود شي کیفیت بیګار راغلي دی د څه مسله و دا نو دوه روایت راغلي دي یو روایت کې دا راغلي دی رسول الله د ځان سره راوسته و چې تعالی حق ناموس راځي حدیث بخاری کې راځي چې کوم موسی علیه السلام لراغلي دی دا جبريل دی ته د اخر زمانه نبی او پیغمبر جوړيږي دی ورته ویلي دویم روایت کې دا راځي خدیجه له ویلي وېزما د ترلوري دی خاون لدی وای چې کلکشا زکه دا به د اخر زمانه پیغمبر جوړيږي او دا به د ټول امت قائد او رهبر جوړيږي او د ټول انبيو امام به جوړيږي دله اوس مسله شروع شو ورته وای کلکشا او به رسول الله له مخاطب شو وی یا الله رسوله وې دا د څه وخت په تابع باندې راشي چې دا قوم به ته وباسي الا عودیا دا ستاغونه مسله چې شروع کړي دا سره دښمنی شروع شوې ده خو که چرته اسمانو او زما په دې بدن کې چرته طاقت وي زبستا کومه کوم نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی ورقه ویلې ولې دا قوم مو باسي و دې خلکو زما وقار دوی په دې ځړ کې لري زما ډېر خدمتونه کوي زه ډېر امین ګڼلې ما صادق ګڼلې زما ډېر احترام ساتي و یا ساته
چا چې دا خبره شروع کړې ده چې لا اله الا الله اے خلکو نشته حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین نه وې دا قوم دغه په مقابل کې راځي شوی دی ایسه د علاقې نه شړلې دي الا عودي دغه سره دښمنی شوی ده د پیغمبر لوی چې ګوره بیدار به اوسېږي په دې لاره کې به تا باندې هجرت راځي او قسمه قسم مسله به راځي نو دیجه پوری دا خبره ورته رااله چې دا خبره ورته شروع شو چې دغه مسله به کیږي او دا خلک به ته د دې ځین او باسي او به بدر باندې تکلیفونه راځي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دماغ کې دا خبره ځان سره واخصه چې دا خوراله او دا خلک وزما دا مسله شروع کوي په دې منځ کې ورثه ابن نوفل وفات کمزور او ډیر پخانه او سترګم کار پر خودلو یو ورځ به رسول الله نه چا پوښتنه وکړه چې دا به کوم ځای کې وي ما په خوب کې ولیدو رسول الله فرمایي جنت کې بل وخت کې دا راغلي دي چې ما په خوب کې ولیدو او سپینی جامع اغوستلې وي دا کنه د خبرې نه چې الله د ایمان تیر کړی دی الاصابه ابن حجر لیکلي دي چې د رسول الله په ورانه صحابه کې دامو دا چې کله وفات شو تقریبا 3 کاله یا شپږ میاشتې یا څه موده وحي رسول الله نه راتله وحي بند شو د الله نبی باندې ګډه پریشان شو چې جبريل راتلو اوس ما خپل به وحي راوړل اوس دا قصه شو دا وجه سره دینه ورستا رب العالمین به وحي شروع کړو د آیتونه نازل شو د سوره مدثره یا ایها المدثر اخره پوری قوم ودرګه خلق وې روا د خپل رب عظمت بیان کا معنا یې په دعوت کې شروع کا دعوت کې په دعوت کې او دعوت کې دا د رب العالمین عظمت او د الله وقار همیشه د خلق له بیانوا د دې وجنه چې کم تعلیم د قران او سنت نه استلې شوی همیشه باغ خلق د الله او د الله د رسول عظمت خلق له یادي او کم خلک چې د قران نه لري هغه د دنیا عظمتونه غړي کراولي پلاني سره دومره امکانات دي او د پلاني سره دومره طاقت دي او پلاني سره دومره فوج دی او دا مسله دا سوره مدثر کې رب العالمین ویل چې ما عظمت خلق له غړي کې وردان نه کې چې زمونږ الله ګوره دومره لوی دی زمونږ الله د اسمانونو پیدا کړی دی او د عرش پیدا کړی دی او کرسي پیدا کړی دی او جبريل پیدا کړی دی او دا دومره لوی الله دی او د مخلوقات پیدا کړی دی او جنت او جهنم دی تر څو پورې داخله د الله نه بده غړي کې ویری ودا مسله د خلق له وکا او خپل جامه دې پاکه کا جامه چې کله پاکه کړه معنا دا چې غلط کارونه په جامعه کې مکوا یا صفه جامع اغوندا کله چې دا دعوت کې ګور تعالی په دې کې تکلیف رسیږي نو فصبر ته صبر کوي صبر په تکلیف باندې وکړي رسول الله او چې صابر انسانو په مشکله عبادت باندې به کوي رسول الله به دومره صبر کول چې د خپل مبارک به اوپر شي دي او د ګناهونو به ځان ساتي د ګناه نه سره به کله ځان ساتل شي یو دا چې د انسان په ځړ کې د ګناه هغه اضرار پریوزي چې لکه بده کې دغه نقصان نه دي لکه به یو بد نظری کې سل نقصان نه انسان لرسيږي دیم د رب العالمین نه سړی حیا وکي او دریم د الله رب عزت یې په دې ځړ کې سړی راولي څلورم د رب العالمین محبت او پنځم د دې نعمت قدر چې سبب د قیامت د ګناه د وجنه الله سبحانه اخلي شپږم د خپل بدن باندې شفقت وکي و علم د قران او سنت او سړی ځان سره خپل کې د ګناه نه ساتي اتم واړو امیدونه ولري نه هم به زی قرانونه نه کوي ورسمه قوي ایمان لیکن وش کله دغه عمر دی و زید ابن عمرو ابن نوفل له ودولا شامله الته د يهودانو پښتنه وکړه چې موږ تاسو دین تابعداري کوو موږ خدای حق لار وکړه وې موږ د دین تابعداري مکو کې تاسو باندې الله غضب راشي څه مطلب اول بدر باندې غضب راشي ورسې به در باندې خیر یاده مانه چې موږ د دین ټول ګډ وړ دي بیا نو سوارا ولاړ وای ویل چې ګورس موږ خبره ما معنی ځکه په تاسو باندې بد الله غضب راشي د الله لعنت براشي صحیح دین چې تاسو باندې هغه ابراهيم عليه السلام حنیف دینو معنی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شکل دا وحی شروع شو سوره مدثره نو په یو څو طریقو باندې د وحی راتله یو طریقه امام بخاری رحمت الله علیه وغیرہ فرمایي چې په دې ځړ کې به الله یو خبر اور واچوله خوب به ولید خوبه د رسول الله دا خوبه اگر که ظاهری د موږ له ودک کاری خو په واقع نفس الامر کې دا بیدار دی دویم دا معنا جبريل به خپل راغی او په دې ځړ کې به دا وحی اور واچوله لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ما خپل راغی او دا خبره مال په دې ځړ کې راواچوله چې دا نفس خپل رزق تکمیلي دغه نور څه به مړ کیږي او کله به د دهیت الکلبی صحابي په شکل باندې ورته راغی او کله به د باندې په شکل باندې ورته راغی چې چا به بالکل پیژندل نه شو لکه حدیث جبريل کې راځي
صفا جامع او تکتو رنگ د وختانو کیسه شکل او د رسول الله نه پوښتنه وکړه چې احسان سره ویلې شي ایمان سره ویلې شي اسلام سره ویلې شي د قیامت باره کې ته پوښتنه ونه وکړه او کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام له وحی راغلی په دې طریقه چې بر معراج له خطلې لري او کله رب العالمین سره مخه خبرې کړي لکه د درې انبیو سره چې یو آدم علیه السلام دی نبی مکلم کم خلک شوي چې آدم علیه السلام نبی نه دی اهل علم لیکلي چې دا زنديق دی زنديقه د سره خبرې شي وي د موسی علیه السلام سره خبرې شي وي زموږ استاد محمد رسول الله سره خبرې شي وي نو غار حرا کې په دبانې وحی رااله دغه نو سره خدیجه خواله راغی هغه تسلی ورکړه او به د ورقه مې نو خپل خواله لاړل هغه مو ته ډېری خبرې وکړي به وحی بند وا درې کله شپږ مې وروسته به وحی شروع شو او د سوره مدثر د آیتونه نازل شول او څلور پنځه طریقې دغه د وحی چې یا به ورته خوب کې خبر رااله یا به زړه کې ورواچولا یا به د صحابي په شکل باندې راغی یا د یو باندې شي یا به ځان لپاره معراج لوخه جو یا ورسره رب العالمین مخله خبره وکړه را روان چر شبه برز باندې ان شاء الله به د رسول الله هغه مسله شروع کیږي چې کله دا نبوت شو او ایمان نور باندې راوړل اولنې ایمان شور باندې راوړل خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ویسه مریضه رب العالمین د کیسه صحت